یو سړی په بهر ملک کې اوسېږي او غواړي چې زما قرباني دې زما په کلي او په وطن کې وکړلی شي، نو آیا د ده دا قرباني به درسته وي که درسته به نه وي؟ ډېر خلک داسې وي چې عام طور د خپلو ملکونو نه په بهر ملکونو کې مسافر دي، یا په عرب ممالکو کې پاتې کېږي یا په یورپ ممالکو کې پاتې کېږي، نو اکثر هلته د قربانۍ کولو اسباب هغوی ته برابر نه یا وي، خو هغوی غواړي چې دلته فقرا او مساکین کم دي یا اکثر خلک قرباني کوي او دا قرباني دې زمونږ په کلي او په وطن کې وکړلی شي چې زمونږ د قربانۍ دا غوښه دا په فقراو او په مسکینانو کې تقسیم کړلی شي. نو راځئ چې موږ دا مسله معلومه کړو چې د دې خلکو دا قرباني دا درسته ده او که درسته نه ده او په دې سره د دوی واجب قرباني ادا کیږي که نه ادا کیږي. ګوره زما محترم ورونو، دا مسله د ځان سره یاد ساتئ که یو سړی په خپل کلي او وطن کې موجود نه دی، خو د ده حصه قرباني د ده په کلي او د ده په وطن کې د ده په اجازت سره چې دی خبر دی یا د پیسې رالیږلي یا دی خبر دی او د ده په اجازت سره یا د ده په حکم سره د ده حصه قرباني د ده په وطن او په کلي کې کیږي، نو دا قرباني به بالکل درسته وي، خو په یو شرط سره. هغه شرط پکې دا دی چې ته په کوم ځای کې قرباني ستا کیږي، نو چې ته په کوم ځای کې کوم ملک کې پاتې کیږي چې هلته هم اختر وي او ستا په وطن کې هم اختر وي، هله به دا قرباني څه وي؟ دا به درسته وي. هغه لازمه نه ده چې د اختر لومبۍ ورځ دی، اختر دویمه ورځ دی، د اختر درېیمه ورځ دی، ځکه د غټ اختر په ورځو کې د غټ اختر دا قرباني چې کومه ده نو دا په لومبۍ ورځ، په دویمه ورځ، په درېیمه ورځ تر د نور پرېوتو پورې دا بالکل درسته ده. نو دا پکې شرط دی چې په دواړو ځایونو کې به اختر وي، نو هله به قرباني صحیح وي. زه به تاسو له مثال درکم، لکه یو سړی د پاکستان دی او پاتې کېږي په سعودي کې، او په سعودي کې یو ورځ اختر مخکې دی او په پاکستان کې یو ورځ اختر وروسته دی. نو ګوره که په سعودي کې په کومه ورځ اختر دی که نه، نو په هغه ورځ ستا قرباني په سعودي کې خو صحیح ده، خو په پاکستان کې به نه صحیح کېږي ځکه چې دلته اختر نه وي. داسې کېږي که په سعودي کې د اختر دویمه ورځ ده او په پاکستان کې د اختر لومبۍ ورځ ده، نو هلته هم اختر دی دلته هم اختر دی او ستا حصه قرباني دلته وشوله، نو بالکل دا قرباني ستا څه ده؟ دا درسته ده. یا په سعودي کې د اختر درېیمه ورځ ده او په پاکستان کې د اختر دویمه ورځ ده، نو دا قرباني هم صحیح شوله ځکه چې سعودي کې هم اختر دی او پاکستان کې هم اختر دی. خو که سعودي کې د اختر څلورمه ورځ ده، نو په څلورمه ورځ خو قرباني نه کېږي، نو سعودي کې اختر ختم شو او پاکستان کې د اختر درېیمه ورځ ده. اوس یو کس وایي چې ماله دغلته څاروی واخلئ او ماله د اختر په درېیمه ورځ قرباني وکړئ، نو دا قرباني به ځکه نه صحیح کېږي چې پاکستان کې خو اختر شته، خو چې په کوم ځای کې ته پاتې کېږي نو هلته اختر نشته، نو دا قرباني به بیا درسته نه وي. نو لحاظه په دې مسله باندې ځان پوه کړئ چې په وطن کې دې هم اختري او ته چې په کوم ملک کې پاتې کېږي هلته هم اختري. لازمه نه ده چې دواړو ځایونو کې د اختر لومبۍ ورځي، یو ځای کې د لومبۍ ورځي، بل ځای کې د دویمه ورځي، بل ځای کې د دویمه ورځي، بل ځای او ستا په وطن کې د درېیمه ورځي، به دا قرباني څه وي؟ دا به درسته وي. خو که نه ته په کوم ځای کې پاتې کېږي هلته لا اختر نشته یا اختر ختم شوی دی او ستا په وطن کې لا اختر شته، د اختر 3 ورځې لا ختمې نه دي، نو ستا قرباني به بیا درسته نه وي. دا یو ضروري مسله وه مال چې د ملګرو سره شیر کړو. ګڼو ملګرو د دې پوښتنه کړې ده، نو زما ورونو ګڼو ملګرو سره شیر کوئ چې هغوی ته پته ولګي او دا مسله ورته واضحه شي. وصلی الله